بل د قربانۍ په باره کې یو څو خبرې ستاسو وړاندې عرض کوم. که سړی وي او که ښځه وي، که نارینه وي که زنانه وي، دواړه چې صاحب نصاب وي، نو په هر یو باندې جدا جدا قرباني واجب ده. دغه شان که اولاد وي او که مور و پلار حساب کتاب جدا جدا وي، نو پدې کې هم په هر یو باندې جدا جدا قرباني واجب ده، خو په شرط د دې چې دا ټول ځان له صاحب النصاب وي. خو که چېرته مثال په طور یو کور داسې وي چې په هغې کې یو پلار وي، 3-4 یې زامن وي، او دغه بچی چې دا کومه پیسه ګټي دا ټوله پیسه راوړي او پلار ته یې ورکوي، او پلار سره مشترکه چې کوم دی دا ټولې پیسې پرتې دي، حساب د چا معلوم نه دی، د دې مشر یې صرف پلار دی. نو په دغه دوران کې که صرف دا پلار قرباني وکړي، نو بس صرف په دې پلار باندې قرباني واجب ده چې دی صاحب النصاب دی. خو د دې نه علاوه بله دویمه خبره د قربانۍ په باره کې یو غلط فهمۍ ازاله. د دې خبرې هم یو رواج جوړ شوی دی چې بعضې کسان واجب قرباني پرېږدي او د هغې والدین وفات وي، د هغې دپاره نفلي قرباني کوي. نو دا نفلي قرباني په خپل ځای باندې صحیح ده، خو د ټولو نړوان دی به خپله واجب قرباني کوي. د دې نه بعد به دغه انسان د خپلو والدینو مرحومینو دپاره نفلي قرباني کوي. بله خبره د غلط فهمۍ ازاله چې د خلقو په ذهنونو کې یو غلط فهمي پرته وي، هغې دا ګڼي چې صرف قرباني صرف د څاروي ذبح کول او د دې د وینو تویولو نوم دی، او د دې د غوښې خوړلو او تقسیمولو نوم دی. بس د دې نه علاوه دوی څه سوچ نه کوي او نه شیطان دوی ته د سوچ کولو موقع ورکوي. د دې نتیجه دا وي چې واجب خو ادا کیږي، خو د قربانۍ چې کوم اصل مقصد دی هغه نه حاصلیږي. د 10 څاروو ذبح کوونکي او هر کال د قربانۍ کوونکي په عمل جن کې هیڅ تبدیلی نه راځي. نو زما دوستانو د قرآن او حدیث په عبر سره د مطالعې کولو نفس موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې قرباني صرف د څاروي ذبح کولو نوم نه دی، بلکې قرباني نوم دی د الله تعالی د حکم پړوان دی خپل د ټولو نه زیات هوږ سیس قرباني کولو. د الله تعالی د حکم پړوان دی خپل محبوب ترین سیس قرباني کولو، دې ته قرباني وایي. که دا هوږ سیس نفسانی خواهشات وي او کمال وي او که اولاد وي او که د اولاد محبت وي او که څاروي وي
او که د زمانې رسم و رواج وي او که د خپل خاندان تمناګانې وي او که د خپلو دوستانو خپلوانو راضي کولو خواهش وي، کم څیز هم چې د الله تعالی